नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात दामा यो आयात द सूरह अनकबूत 60 नंबर आयातुल उसलू दे आयात के अल्लाह चे सोना जिंदा सर सिजुन दी आगई जान सर रज़क न गर्जाई او الله هغه ته رزق ورکوي او تاسو تم درکوي او دا الله اوریدونکی دی او پوهه دی. نن زمونږ خبره په دې باندې وي خدا خبره په کم زمن کې او سلسله کې راغله. مخکې درس کې زمون خبره شوې وه چې الله تبارک وتعالی وایي چې یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فایایا فاعبدون. اے زما بندگانو زما بندگی غلامی لازم ده. که دا یو ځای کې ممکنه نه وه نو زما ځمکه لویه ده، په ځمکه پسې په سهولتونو پسې په عیش آرام او کاربارونو پسې منخلی. اصل مقصود د الله بندگی ده. نو زما ځمکه کھلاو ده ولاړ شي او بیا مزید وی چې ګوره په الله توکل وکړئ. او توکل هغه وخت کې سو هغه دا و چېرې صبر او استقامت، حق ته حق ویل او د هغې په ضمن کې چې کوم مصیبتونه تکلیفونه راځي او برداشت کول. دا مکی صورت دی، 5م نبوت باندې دی راغلی دی. نو هغه وخت کې د جهاد هغه دې کې د جهاد خبره هم کوي، خو هغه وخت کې داسې جنگ جدال دا لا نو دغه شی جماعت لا جوړ نو لا دعوت مرحله وه. نو هغې کې دا خبره وکړه چې بس تاسو په الله توکل وکئ. توکل څه استقامت وکئ او قرباني ورکئ. او ګوره توکل په الله کوئ، په اسبابو ونه کوئ. لکه جنگ حنین کې 12,000 لشکرو او ځینې صحابو خیال دا راغی چې یاره یو وخت کې مونږ 313 او مونږ شکست نه دی خوړلی، نو اوس په 12,000 به څنګه مونږ وشي. یعنی دې تعجب کې واچول. الله په هغې ګرف وکړو. سوره توبه هغې کې دا واقع راځي او هغه تس نسکل هغه تیراندازونه ورته ناست وو، هغه یې پرې حمله وکړله او با یو روایت کې راځي چې 30-40 پاتې شو، خو صحیح روایت دی چې په 12,000 کې 3 یا 400 کسان پاتې شو. نور صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم آوازونه کوي ولاړل، یعنی دونه هغه دغه شول. بیا الله وایي چې ګوره ما لښکر راولېږلو او بیا ستاسو ما مدد وکړلو او هغه کافرانو له ما عذاب ورکړو. نو مطلب دی چې توکل به اسباب به لټې، خو اسبابو باندې به توکل نه، یقین به نه، نتیجه د الله په لاس کې ده. نو دلته اوس دا خبره د هجرت د الله د دین دپاره کول، قرباني کول، دې کې غټه مسله په هجرت کې د اسبابو راځي او غټه مسله بیا د رزق ده. چېرې دلته نه کډه والمه نو هلته به زیوي وکوبنئ او هلته به ما ته روزګار څنګه وي او دا بچي به مې څه خوري او زه به څه خورمه. دا غټه مسله ده په هجرت کې. نو اوس الله تبارک وتعالی دې آیات کې وایي چې انسانت ته سوچ وکړه، ته یوازې ځان ته مه ګوره، دې ټول کائنات کې وګوره زنده سر څیزونه کوم یو ځان سره په جیب کې پیسې ګرځوي سوا د انسان نه او کندو ډک ساتي. دا ټول وګوره دی ځان سره رزق نه ګرځوي. نو ته وګوره خیال وکړه څونه ژوندي څیزونه دي هغه یې رزق نه ګرځوي. الله هغوی ته رزق ورکوي، تاسو ته هم درکوي. الله به بندوبست وکړي، په الله باندې توکل وکړئ. ګوره چې توکل په الله وکړې، الله به تا ته مخرج راوباسي، تا ته به لارې راوباسي. لکه قرآن پاک کې وایي من یتق الله یجعل له مخرجا. الله به درته مخرج څه ته وایي چې یو ځای کې ته ګیر شوې
اور لګېدو، بلډینګ زلزله راله، را پرېوتو، اوس د وتو لار تا ته میلاو شوه او په شک باندې بار ووتې، نو دې ته مخرج وایي. نو مطلب دا چې د غټو هوټالونو کې اگزټ لیکلي که نه، مطلب څه چې دا سره بته هم لګېدلي که یاره څه اور وایي څه هغه شي نه چې په دې لار منډه وښیي بیا تښتئ. نو دا الله وایي چې که چېرې تاسو زما د حکم خیال وساتلو، تاسو پرهیزګاري شروع کړه او زما حکم ومنلو او د الله دین دپاره صبر او قربانۍ او هجرت ته تیار شوئ، الله به تاسو ته مخرج راوباسي، تاسو ته به اسانتیا راوباسي. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او الله به دوی ته داسې رزق ورکړي چې د ده به ګمان هم نه کېږي او هغه طرف نه به ول رزق وکړي. ومن یتوکل علی الله، او چا چې په الله باندې توکل وکړو فهو حسبه، به دا یې کافي دی. دغسې اصحابو په دې باندې عمل و، توکل یې و. نو ګوره کله هغه ور لږ و او دا یره وه په مکه کې چې هغه خلک ختم کړي او دغسې وم. نو دې ته تاسو وګورئ په دغه حالاتو کې لکه د محمد رسول الله سیرت ته وګورئ، یعنی 5م نبوت کې په اصحابو څونه سختۍ راغلې، بیا په محمد رسول الله وسلم 10 نبوي کې یعنی بیا دانه سختۍ جوړې شوې چې ابو طالب هغه هم وفات شو، ښځه یې لاړه هم وفاته شوه، خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه هم وفات شوه. ام الحزن هغې ته وایي چې دا ما باندې ډېر ګران کار، ولې چې سپورټ ختم شو، کور کې به ښځې تسلي ورکوله، بار یې تره په شا ولاړو، قبایلي زندګي وه. هلته چې کوم دی نو دا د چا جرت نه کېدی شو چې یو سړي په شا خپل خاندان ولاړو نو هغه ته به څه ویلی نه شو. داسې وشوله چې بیا داسې حالات رالل چې وفات شو، نو ابولهب ته واک راغی. ابولهب ته په لومبۍ سپاسنامه کې خبره پیښ شوه چې بھئی زموږ دا مسله ده، ډېر واره نه دی موږ تنګ یو، دا د نظام خلاف دی. او هغه فایل تیار پروت و، راواخیستو او به دستخط یې کړو چې یاره بس د ده مونږ هېڅ دغه نه کوو، دا قتل حکم پې وکړو. نو ګوره قتل خو یو د بدل په حساب قتلي او یو داسې قتلي چې دا چا مړ کو، زه خو یې نه وژنم، خو چې چا مړ کو زه یې تپوس نه کوم، زه یې په شانې یم ولاړ، بس تاسو پوه شئ او دی پوه شئ. دې ته په باجوړ یا د قبایلي نه کې کشونده وایي چې یاره دا به ختم کوي او بس هلک یو یې کشونده راکړو، بس هغه کډوالي تښتي او نور قوم په خپله په ارام ناست دي، بس دښمني ختمه شي او هغه پسې بیا کوشش کوي. نو دغسې فیصله یې په محمد رسول الله وسلم باندې وکړله. محمد رسول الله وسلم لاړو پټ طایف ته او دا یې خیال و چې یاره که دلته ماته ټکانه میلو شي او دا سرداران ما سره دغه شي، دلته نه به زه کار شروع کوم. مورچه یې بدلوله، تېښته نه وه، لکه مغرب والا لیکلي چې تېښته یې وکړه، تېښته نه وه، هغه دغه بدلول، مورچه یې بدلوله چې کوم ځای نه اوس کار وکړم. هغه یې ورسره هغه معامله وکړه چې هغه په 10 کالو کې د مکې مشرکانو نه وکړې. او بیا چې هلته نه راواپس شو نو په لاره باندې بیا هغه ته فکر راغی چې زه مکې ته خو زه ننوتی نه شم، ولې کشندو آډر شوی دی او څوک هم مخالف ما د مخې له راتلی شي. نو که هغه رالو او هغه ګزارو کو نو زه خو توی یم. نو هغه یو مشرک دوست و د ورکوګوالي، هغه ته سړی ولېږلو، غلام ملګری ورسره و، نوکر غلام. هغه وایي چې زه دا ذمواري نه شم اخیستی، وروره ستا ټول عرب سره دښمني ده او د قریشو بس څوک ذمواري وایي، لکه دې وخت کې یو طالب راشي سړي کور کې کښېني. بیا بل ته یې ولېږلو، هغه هم انکار وکړو. آخر دریم ځل باندې مطعم بن علي، دا د ورکوټوالي دوست و مشرک و او دیم سردار و، ډېر یعنی زورور سړی و. هغه ته چې وایي نو هغه وایي چې بس بلکل راځه. نو هغه ورته چې ملګري زه درتلی نه شم، زه خو کوشنده یم، په لاره کې څه مسله پیښه زه خو محفوظ نه یم. لہذا دې انسان شپږ زامن، د ده 12 زامن ووایي، شپږو زامن له جدید هغه وخت کې وسله وه، هغه یې ورته غاړه کړه او ولاړ شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راوست. شپه شوه، شپه یې وکړله. سار مطعم بن علي، ګوره مشرکانو به هم طوافونه کول، هغوی به هم عمرې کولې او تهجد به یې کول. هغه کعبې ته چې راله ټول سرداران راغونډ شوي دي او ناست دي. مطعم بن علي ودرېدو او ته چې قریشو خبره واورئ، اعلان واورئ، نن نه پس محمد بن عبدالله له ما پناه ورکړه او د هغه زه سپورټ کوم. بس لکه دا داسې یو سړی مرو کې په شان غن کلي ته لاړ شي،
بیا ورته څوک څه ویلی شي هلته ونه ځي خان په حجره کې ناست دی هغه ورته کولی شي دغسې حسابو هغه یې دغه وکړه ابوجهل طواف کوم ودرېدو او ورته وایي چې تا په ایمان راوړی دی سم غوسه شو وایي نه ایمان مې پرې نه راوړی وایي چې ایمان دې نه راوړی بیا پروا نشته زه به ستا دشمن راولم دې کعبه کې به ودرم وایي راوله ګوره داسې حالاتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا واپس مکې ته رالو او هېڅ مخرج نه و سخت تکلیفونه او مصیبتونه هغه پرې را ټیټ وو ګوره په 11 کال 6 کسان رالل ګوره محمد رسول الله هم طیب ته ته که نه هلته یې کتل خو الله کوم ښه بندوبست وکړو د مدینې د بندوبست شو 6 کسان راله په 11 کال بیعت یې وکړو حضور صلی الله علیه وسلم په مکه کې کعبه کې بدا کوو هغه یې بیعت وکړو سره ملا وتړله هغه چې لاړه کار یې هلته وکړو 12 کسان یې بل کال له ځان سره راوستایله هغه 12 کسانو هم بیعت وکړو هغه 12 چې لاړه په 3 کال باندې 15 کم 80 کسان راله 75 کسان زنانه هم پکې راغلي هغه هم بیعت وکړو هغه یې باقاعده د قریشو سره کنټریکټ وکړو معاهده وکړله چې موږ د هر قسم ذمواري یالو هغه یې دی چې لکه دا خو دغسې حساب دی دی خو تاسو دا د خو ټول رب دشمن دی دی خو دې نظام ته غلط وایي او د دې په شا د دې ټولو مشرکانو فایدې دي لکه دې وخت کې ته جمهوریت ته غلط وایې یا چې کوم دی سیکولریزم ته غلط وایې او د هغې په شا باندې د خلکو څونه فایدې دي لہذا دا خو داسې شی دا خو ته نه شي د هغې بیا هر څنګه د موږ د بچي په شان حفاظت به کوو بس الله تعالی کړکۍ کولاو کړه ګوره کوم ځای ته مخرج کولاو شو او هلته لاړه نو دلته مطلب دا دی دا وایي چې یجعل له مخرجا الله به چې کوم دی هغه ته مخرج پیدا کړي ویرزقه من حیث لا یحتسب او الله به داسې بندوبست وکړي د به خیال کې هم نه راځي نو دوستانو دغه باندې صحابه یقین و نو ګوره الله تبارک وتعالی سورة انفال کې وایي واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض اے صحابه اے د محمد رسول الله مرګرو تاسو یاد کړئ تاسو لږ وئ او یریدئ به تخافون ان یتخطفکم الناس او یری چې د خلک به موچت کي بس ومزغلی او فآواکم ما دله ټکانه درکړم مدینه کې ونصرکم وایدکم بنصره او ما ستاسو مدد وکړو ورزقکم من الطیبات او پاک رزق مې درکړو څه دپاره لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وباسئ زما شکر وباسئ شکر څه دی د الله چې د الله حکم ومنلی شي د هغه دا حق د اطاعت راشي دې ته شکر وایي انسان خو که سره خو کې دا شکرې به صحیح الله بدن خلاص کړي چې د ته هم پې اوس کې ډوډۍ خوړه ته هم پې ډوډۍ خورې خو الله له به څه ورکوي الله ته به سر به ټیټ کړي الله اطاعت به شروع کړي د هغه شریعت ته به غاړه کېږدي د هغه حکم دپاره به قربانۍ ته تیار شي نو الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې دا خبره کوي اوس ورپسې مخکې خبره کوي او بیا دا یو خبره ده ډېره واضح ده چې دا صرف عقیده ساتل چې بس الله رازق دی او خالق دی او دا یقیني بس دا عقیده وي او سجدې کوئ او عبادات کوئ دا کافي نه ده دا تا خلاصولی نه شي دا مشرکان هم مني ګور یاد ساتئ مشرکان د الله په خالق کې څوک نه شریکوي چې الله خالق دی هغوی چې لانجه کوي نو دلته رب ته نه تیارېږي د الله شریعت ته قربانۍ ته نه تیارېږي دې دپاره هغه کار نه کوي کلمې ودرولو لپاره نه تیارېږي لہذا اوس ګوره دلته څخبره کوي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض دې کافرانو تپوس وکړه چې چا پیدا کړی د اسمانونو ځمکه چا پیدا کړي دي وشخر الشمس والقمر او ستاسو په کار کې د سپومۍ او نور چا لګولی دي لیقولن الله خامخا به وجد الله کړي نو بیا ورته فانا یوفکون بیا سټ کې ته چا پړی اچولی چا خو یې راکاږي راښکلي شوي بیا دې الله ته بندګي هم د دې وکوي که نه د دې الله شریعت او دین ته هم غاړه کېدی نو دین د بل تاغوت دی او الله خالق منئ دا اوس وګوره دا زموږ وخت دی او که نه دی دغسې بیا ورته وایي چې دا ورته ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء او تپوس دوی نه وکړه چې د اسمان نه د اوبه څوک راوروي فاحیا به الارض او دا ځمکه ژوندی کوي من بعد موتها وروسته د دې د مرګ نه اوچېدو نه دا شړ بنجره وي او باران وشي آباده شي دی به څه وایي لیقولن الله وایي دا الله کوي او ګوره چې کله پې سخته راله
نو بیا به الله ته چې بس یا الله مونږ تابعدار یو، توبه 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 وباسو، او چې کار به ختم شو، زلزله به ختم شو، سیلاب به ختم شو، بیا به چې کوم دی بیا به هغسې بازارونه ګرم و هغه شی به و اذا رکبوا فی الارض فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. او کله به چې کشتۍ کې کېناستل او کشتۍ به داسې طوفان ونیوله، نو بیا به دی الله ته چغې کړې او اطاعت د خالص به چې الله ستا به منو، ستا دین به خالص کوو. فلما نجاهم، او کله چې به مونږ دی بچ کړل، الی البر اوچې ته ورسېدل، اذا هم یشرکون، بیا به شرک شروع کړو، د الله حکمونه یې پرېښول. نو دلته دا خبره کوي چې یاره دا څیزونه هغې کول. اے امت محمد صلی الله علیه وسلم تاسو نه مزید څه غوښتل دي؟ او ګور دا په سورې نس کې ډېره واضحه ده. وایي قل من یرزقکم من السماء والارض، ستاسو له تپوس وکړئ کافر نه څوک د رزق درکوي؟ اما یملک السمع والابصار، او ستاسو سترګو د غوږونو واک د چا سره دی؟ او بیا وایي یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت، د نش نشته کول او د شته نه نش کول دا څوک کوي؟ او بیا ته تپوس وکړه د دې ټول کائنات نظام د چا په لاس کې دی؟ فسیقولون الله، وایي دا د الله په لاس کې دی. نو چې تا زمونږ او د هغې فرصه شو، الله ورته ذالکم الله، دغه الله چې ته تکویني صفاتو سره منې، ربکم دا ستاسو رب هم دی، دا مقنن وګڼئ، دا شارع وګڼئ، د غیر الله د شریعت لاندې وخت تیر نه کوي، دا الله د قانون لاندې د دین لاندې وخت تیر کوي. ګوره څونه واضح خبره ده. نو لہذا دا صرف عقیده چې بس زما خو عقیده ایمان دغه شو، او بیا منځونه حکوم او بس دغه زما نفل او ذکر او فکر، او باقي د الله دین پامان دی، او د هغې دپاره ته کوشش کې د الله کلمه کو ته غورځېدلې ده، او د هغې یعنې دغه شوې ده غورځېدلې ده، په هغې عمل نشته، او ته چې کوم دی صرف په دې کې لګیا، نو ګوره دا مشرکانو کوم دا ولې دلته آیتونه راوړل؟ دا ښکار دا ولې دلته څه ضرورت و؟ دلته هجرت دی، قرباني ده، ته دې ته نه تیارېږي. نو دا عقیده خو د هغې وه. نو اوس مخکې خبره کوي چې ګوره الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. ګوره الله رزق زیاتوي او کموي چا ته چې وغواړي، دا د الله په لاس کې ده. چا ته څونه ورکوي او څنګه د هغه حکمت دی، بس هغه یو سړی دی چې هغه لکه ډېر دولت ورکړي، په دنیا کې ونخلي دین دې پاتې کېږي، الله یې ولې نه ورکوي. یو سړی دی هغه چې ډېر ورکړي دین ته مایله شي، داسې وي. دا د الله حکمت دی. بس چې چا له څنګه ورکړې ده دا د الله په لاس کې ده، زیاتۍ کمی د الله دا د الله په لاس کې ده. ان الله بكل شیء علیم، او الله په هر شي باندې پوهه دی. نو دوستانو په دې آیاتونو کې دا خبره وکړله چې یاره تاسو رازق الله ومنئ، او دا یو بل حقیقت ښکاره کوي چې ګوره دا دنیا عیش او عشرت تاسو د الله دین لپاره نه پرېږدئ که نه. نو تاسو دا سوچ وکئ یعنې وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، او ګوره یاد ساتئ د دنیا دا ژوند دا عیش او عشرت ته ټول عمر نه دی، دا به ته یو ځل پرېږدې، که ته وې او که نه وې، دا به ته د دنیا نه ځې. لہذا دا دنیا څه ده؟ او دلته عجیبه ټکی راوړو، دا لهو لعب دی. لهو لعب څه ته وایي؟ تماشه کیل دی. کیل کې صحیح، کیل کې یو امیر شي خو هغه بادشاه نه وي. ډرامه کې یو سړی بادشاه شي خو بادشاه نه وي، او یو سړی فقیر شي خو فقیر نه وي. کردار دی په هغه ځای کې. او چې څنګه هغه 30 منټه او یا 3 غنټې د هغه ډرامې ختمې شي، نو د هغه چې کوم تاج په سر وي، نو چې بار د سټوډیو نه وځي، وایي دا دلته کې دا ستا د پلار نه دی، دا خو د 3 غنټو دپاره خبره وه. او ټوپک هغه بل سړي چې کوم ټوپک مار ورسره و هغه ته وایي دا مشین دلته کېده، بار به همداسې وځي. دقسې دا دنیا ده. دلته چې څه بادشاه نه دی او فقیر نه دی. اصل چې کوم دی ذالک یوم التغابن، هغه د آخرت خبره ده. نو دوستانو دلته دا خبره کوي چې ګورې دا تماشه ده، او د دې کې اونن خلی دلته دا به راځي جنازه به د ټولو تیار شي. نو جنازه که شاهي محل نه راووته، د وزیر اعظم راووته، د چیف او د ډونلډ ټرمپ راووته، او که د یو جونګړې نه د یو غریب راووته، سرلی هم یو شان ده، جامې هم یو شان دي، او نوم د پاسات د دواړو بدل شو. که جنازه راوځي دا نه وایي چې پلانکې یې راوښ کړو، وایي جنازه راووته. هلکه وایي جنازه تیاره ده، بابا مې وي نیکه مې وي نوم یې نه دي، جنازه تیاره ده، مړی تیار شو، مړي لیتلی وم، بیا نه وایي چې پلانکي لیتلی وم، یعنې نوم یې پاسات بدل شو، نوم یې ختم شو. او بیا هلته چې کوم دی خبر، او بیا نیکي او بدي ده. که چېرې قرآن پاک کې اوس وایي که نه چې ګورې یاد ساتئ
انما اموالکم و اولادکم، دا ستاسو مال اولاد چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ زینت الحیات الدنیا، دا د دنیا چمک دمک دی، دې کې ونن خلی ورې. والسابقات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. او ګوره نیکی چې کومه ده د الله دپاره، د الله دین دپاره قرباني دې وکړله، نو دا د الله سره باقي ده هلته، او ډېر ښه امید یې دې باندې کو. او دا دنیا چې څه ده، انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، دا مونږ چمک دمک جوړ کړی دی د دې دنیا. خو دا څه دپاره؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، زه ګورم کوم یو پکې ښه عمل کوي. بس دا امتحان دی، دې ته تیار شئ. دغسې وایي چې یاره انا مونږ چې کوو انا لجاعلون ما علی الارض ما علیها، څه چې په دې ځمکه دي مونږ دا کیدونکي یو څه شی صعیدن جرزا، دا زره زره کولو والا مونږ یو، د دې هېڅ قیمت نشته. که تا ډېر بلډینګونه جوړ کړ او که ډېر محلونه جوړ کړ، دا به ستا په ژوند کې ختمېږي. لہذا دا څیزونه دی کې الله تبارک وتعالی دغه عقیده زموږ دا کوي چې ګوره دا ستاسو د الله د دین دپاره تیار شئ. او بیا وایي ومن دې کې یو بله دغه هم دی چې یاره که مونږ د الله دین دغه کوو نو سا خبره ده مخکې د کعبې حوالې سره چې یاره که د الله دین مونږ قبلو نو مونږ به څه وشو، بیا خو زمونږ مراعات ختمیږي، بیا خو زمونږ یو پارټي سره تعلق دی هغلته به ختم شي. او زمونږ د کعبې د وجې نه زمونږ ایسټ اینډ ویسټ تجارت روان دی. لایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف، دا یمن او شام ته ایست او مغرب او مشرق جنوب او شمال د هغوی غټ غټ تجارتونه روان وو. ولې چې د هرې قبیلې بوتې په کعبه کې ایښی و او هغه یرغمال و د هغوی سره. بس هغې د وجې به د هغوی اوښانو ته خلک ګیا نه چې دا لکه د ابوجهل اوښان دی او دا قافله ده، ډېر محفوظ را دی او ډېر کاروبار او ډېر دولت یې پیدا کړی. اوس هغوی ته حقیقت معلوم و، خو که د پیغمبر ملګري کېدل بوتان یې ختمېدل، نو چې بوتان ختمېدل نو هغوی چې زموږ ټول معامله خرابېږي. لکه اوس دې وخت کې دا جمهوري نظام ختمې نو دې جاګیردارو دې وډیرو دې کیپیټلسټو څونه پیدې دي، اوس هغه ختمېږي دې سره. نظام چې راشي صحیح هغه بس حساب کوي، مساوات وایي، هغه به دا نه وي. نو لہذا دقسې حساب د هغوی نو اوس هغوی ته الله وایي چې ګوره ما دا حرم د امن جوړ کړی دی. وایي الم یرو انا جعلنا حرما آمنا، تاسو ګورئ نه چې مونږ دا حرم د امن جوړ کړی دی او دلته د پلار دشمن چې څوک څه کوي هغه ته هم څه نشي ویلی. نو دا خو د الله جوړ کړی، د الله د وجې دا خلک راځي. بوتان خو ستاسو د لږ وخت دغه کې د ټولې دنیا خلک دې ته راځي. نو دا دلته مونږ امن جوړ کړی نو تاسو په ما باندې یقین وکئ. او بیا ورته وایي ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، د دې نه پس غټ ظالم د هغه نه بل کم کیدی شي چې په الله دروغ وایي. د الله دروغ څه دي؟ چې دا حقیقت دا کوم چې قرآن وایي، نو په الله دروغ دی چې الله نه یې رالیږلی سړی او هغه راولیږي وایي زه راغلی وم. یو سړی عالم نه دی، پوه نه دی، قرآن کې خبره نشته او د خپل دنیا د غرض دپاره خبره کوي، دا غټ ظالم چې په الله دروغ وایي. ولې نیکي هغه ده چې الله به ویلي. لکه دې کې غټ دغه چې کوم دي قادیانیان پرویزیانان، اولې چې د قرآن دغه فکر دا چې کوم بیان شو دی سوره عنکبوت کې صبر او قرباني او هجرت، هغوی دا شی نه دې دپاره ختمولو دپاره هغوی چې کوم دی نبوت دعوه کړې ده. نو دا غټ ظالم دی، نه بل ظالم شته. او یا هغه ظالم د هغه نه چې او جاء من چې راشي ورته او کذب بالحق لما جاءه، یا حق راغی او هغوی نه انکار وکړو. چېرې دا خبره خو صحیح ده، خو زما دلته یو سیټ اپ دی او زما یو پروګرام دی او زما یو تقوا او یو مقام دی. اوس دا خبره که شروع کوم نو خلک وایي چې لکه ته خو داسې په خلکو پسې لاړ داسې چلوي، تا خو خپل ځان له مقام و هغه مقام د خپو کې بیړی شي. نو دې آیاتونو کې الله دا خبره کوي او اخري آیات دا دی، بس ختمه بشي خبره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ډېر یعنی یو امید دی، یو تسلی ده چې ګورې ساتئ حالات چې څنګه وي. څوک خلک چې زما دپاره یعنی جهاد کوي، ګوره دا موږ ویلي چې دا پنځم نبوت دی. دلته جهاد نه چې زموږ کوم مطلب جنگ راځي نو جهاد جنگ ته نه وایي. ګورې جهاد استقامت و دلته صبر و د حق مرګرتیا او د حق پرچار و. لہذا چې څوک زما په لاره کې زما دا حق بیانوي لنهدینهم سبلنا، نو زه به درته لارې اسانې کوم. دی خو طیف ته روان و
او طایف کې څه شو هلته ونه شوه ګوره مدینې کې مې ورته کار لار مې ورته هغه وښودله دغسې به تاسو ته مختلف لارې چې دغه کې او تاسو به په هغې پوه شئ د شرک او د کفر نه د طاغوت نه او د دې نه به ځان بچ کوئ او توحید صراط المستقیم باندې به نیغ بیا تاسو روانئ نو الله وایي زه به ورته لار وښیم وان الله او بېشکه الله چې دی لمع المحسنین الله د نیکانو سره احسان والا سره دی ګوره دې آیات کې درې خبرې دي یو خدا دی چې یاره دی به کار شروع کی جهاد چې شروع کی عمل او دی شروع کی نو الله به ورته هدایت کوي بل دا دی چې دلته جهاد څه و هغه صبر او استقامت و د دعوت مرحله وه لہذا په دې کې دا خبره وه نو دې کې دا خبرې وي چې یاره دا شي او بل دا چې دا هدایت هغه څه چې میدان ته راکوشي ګوره لامبو په کټ کې نه زده کېږي یا په حال کې کېنې په کورسۍ کې چې داسې به کېده دا چې ته ورودانګې دغه ته نه بیا کېږي نو دې ته وایي چې یاره مونږه څوک راکوشل دې لارې ته نو هغه ته زه باید ته هدایت وکړم او دلته د احسان خبره ده نو احسان هغه مقام دی په قرآن کې چې ستا په وس کې څه دي هغه 100% ولګوه بس کېږي یا نه کېږي ستا چې د څونه وس دی هغه یې کمی ونه کړي نو الله به تا سره دا معامله کوي نو دوستانو الله په دې آیاتونو کې د خپل عاشق نه نور څه غواړي ګوره وایي که نه بندګي دا موږ وایي چې دا صرف عقیده او عبادات باندې نه دي نو دې دپاره علامه اقبال وایي مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجده میں خواهی زخاکی پیش ازا خواهی وی دا عاشقی بل شه دی او غلامی بندگی بل شه دی دا بل څیزونه دي چې کله تا عشق او غیرت راغی نو دا هغې عروج دی په دې کې الله د فرشتو نه سجدې غواړي هغې دپاره ډېرې فرشتې دي لګیا دي کوي او ته هغه کې نو ستا او بیا د الله دا مقصد به څنګه پوره کېږي خو د دې خاکي وجود نه خاکي پیش ازا خواهي د دې خاکي وجود نه الله نور څه غواړي هغه څه دي شهادت بر وجود خود زخون دوستان خواهي په خپل وجود باندې شهادت د دې دوستانو نه وینه غواړي چې دې باندې به ته قرباني کې الله عزیز الحکیم دی کن فیکون دی هر څه کولی شي خدا امتحان دی دوستانو زمونږه سوره عنکبوت په دې ځای باندې ختم شو انشاءالله مزید به دا درسونه د صبر او مصابرت رواني نو الله دې مال او تاسې له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ چې الله مونږ له په قرآن پوهه راکړي الله مونږ د محمد رسول الله وسلم په طریقه به روان کړي دوړ جان او خوشحالي نصیب کړي مونږ د دې ظلم او زیاتي او د دې الله خلاص کی د دې طاغوت د بندګۍ نه خلاص کی الله مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه روان کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار